بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. دا سورہ بقرہ دا آیات نمبر 120 او 121. تیر شو آیاتونو کې دا بیان شو چې دا خلک اعتراض کوي په پیغمبر باندې چې دا مونږ ته یوه نښه چې دی نو ولې نه راوړي یا الله تعالی دې سره خبرې ولې نه کوي. د هغې جواب وشو چې نښې خو الله تعالی ډېر شی چې دی نو رالیږلی خو نښه هغه سړی نشي پیژندلی چې په هغې کې عنادي دشمني بغض پکې او چې په چا کې انابت او ایمان او یقین پکې نو د هغه خلکو دپاره یوه نښه چې دی نو هم کافي ده. او پیغمبر ته په دې باندې مخه پکېږه د دې نه مخکنو خلکو هم چې دی نو دا قسمه اعتراض چې دی نو هغه کړی و او بیا الله تعالی پیغمبر ته وویل چې ستا کار چې دی نو هغه دعوت دی، ته بشیر او نذیر تا خپل دعوت چې دی نو جاری ساته، خلکو له دعوت ورکوه او که دعوت چا ونه منو دو جهنم ته لاړه نو د هغې تپوس زه ستانه نه کومه، د هغې ته ذموار چې دی نو نه یې. او مونږ پکې دا خبره هم کړوه چې سړی د خپل هغې حده پورې ذموار دی چې د هغې د لاس د لاندې څومره خلک دی د هغې به دې تپوس کېږي. الا کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیتي، ته په دې باندې ذموار یې، د دې و باره کې به ستا نه تپوس کېږي چې تا د دې ماشومانو د خپل لاس د لاندې خلکو څومره تربیت کړی، د هغوی دین ته چې دی نو څومره توجه وه، مانځه او داسه د هغې ته غم کوو که نه کوو. او نور چې یو بل ځای کې خلک دی د هغې تپوس به د حکمران نه کېږي چې بادشاه دی نو هغه په دې خلکو باندې مشر دی نو تپوس به چې دی نو د هغې نه کېږي چې دی ولې دین او دعوت چې دی نو نه دی رسولی. نو زما او ستا خپل وسه پورې چې څومره زما او ستا چې دی نو وس دی او ذمواري ده د هغې تپوس به زموږ نه کېږي. دا خبره صحیح پیژندل پکار دی. نننی آیات کې الله تعالی بیان د یهودو د عیسایانو د بغض او د تعصب کوي. او دویمه خبره په دې آیات کې دا بیانېږي چې نبی علیہ السلام الله ناامیده کوي چې دا خلک نور ایمان نه راوړي، دا خلک ستا دعوت او ستا خبره نه مني بلکې او بغض او عناد کې دې حد ته رسېدل دي چې تا خپل ځان ته راړی و، دا خپله لار ورته صحیح ښکاري او تا چې دی نو ځان ته راړی و. او درېیمه پکې دا بیانېږي په دې آیات کې چې د دې خلکو سزا څه ده چې یو سړی یهودي شي، مرتد شي یا عیسایي شي او دین چې دی نو هغه پرېږدي نو هغې له به الله څه سزا ورکوي. نو ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، هیڅ چرې به راضي نشي ستا نه یهودیان او نه نصوارا. الله تعالی پیغمبر ته ویو مراد دې نه ټول چې دی نو امت دی چې د پیغمبر نه نه راضي کېږي. پیغمبر څومره اوچتو اخلاق والا انسان دی، څومره اوچته هستي ده چې د هغې نه نه راضي کېږي نو د امتي نه به چېرته راضي شي. آپ په څه باندې راضي کېږي چې تاسو دین پرېږدئ، اسلام پرېږدئ او یهودیت او نصرانیت اختیار کوي، په دې باندې راضي کېږي. او په خدمت باندې هم ناراضي کیږي
نه په اخلاقو باندې راضي کیږي. که په اخلاقو راضي کېدی د نبي علیه السلام نه به راضي شوی او که په خدمت باندې وی نو په خدمت هم نه راضي کېږي. دې مسلمانانو یې څومره خدمت وکړو د امریکې، د دې یهودو عیسایانو. صدام حسین ستاسو مخې ته دی د عراق صدر و او هغې ولې څومره خدمت کړی و، 20 کاله ولې خدمت کړی و، 20 کاله. او د هغې په وجه باندې دا عراق هم والو، کویت هم والو، ایران هم والو او سعودي عرب ته چې دنو پوجان هم را داخل کړه. او په آخره کې ورسه دا وکړله چې د اختر په ورځ باندې پانسي کو. نو که په خدمت باندې راضي کېدی د صدام حسین نه به راضي شوی. دغه شان د نورو حکمرانانو نه. نو څنګه چې دا خطاب پیغمبر ته ټول امت ته چې د قیامت پورې دا یهودیان او عیسایان نه دي، دا ستاسو نه راضي کېږي. که هر څومره خدمت یې وکړي او که هر څومره اخلاق ورسه وچلی. نن هم په پاکستان کې خلک دا خبره کوي و اسرائیل تسلیمول پکار دي. ښه چې اسرائیل هم تسلیم کړه نو څه به کېږي؟ افغانستان راضي شي، افغانستان نه راضي کېږي، بیا هم په تا باندې اعتماد نه کوي تر څو پورې چې تا یهودیت او نصرانیت اختیار کړی نه یو، مرتد شوی نه یو، نو هغه ستانه نه راضي کېږي. نو دا داسې خلک دی ښه چې الله تعالی یې مونږ ته راښیو چې دا ستاسو دشمنان دي، دا وپېژنئ، دا نه راضي کېږي. او د هغوی د ایجنټان هم دي په هر ځای کې، په هر ملک کې د هغو فضیلت بیانوي، د هغو خبرې خلکو ته کوي، داسې چل دی د هغوی دپاره چې دی نو کار کوي. مطلب یې دا ده چې تاسو یې تسلیم کوئ نو تاسو په طاقت کې شئ. نو چا یې تسلیم کړی دی نو هغه په کم طاقت کې دی وی، د هغو نه خو هم راضي نه دي که نه. لکه موږ به ووایو سعودي عربو اسرائیل تسلیم کړی دی خو بیا هم چې دی نو دشمني ورسره کوي. هغه تیلو پلانټونه وله چې دی نو ولي او سعودي عرب داسې نه شي ویلی چې دا اسرائیل وویشتو په ایران باندې ورړیو. نو دا قرآن چې دا ویل دی که نه، نو دا د چا دوست او نشي کېدی نه یهودیان. دا صرف په دې راضي کېږي چې سړی یهودي شي یا نصراني شي. نو ولن ترضى عنك اليهود، هرگز به راضي نشي ستانه یهودیان او نه نصوارا، حتی تر هغې پورې تتبع ملتهم، چې ته روان شي د دیو په دین پسې، چې ته تابعدار شي د دیو د ملت او د دین. تفاسیر ویل دي، تفسیر قرطبي او ابن کثیر، چې دا ملتهم نه دی، دا یې مفرد راوړو. نو د دې نه دا خبره معلومه شوله چې ټول کفر نه دی، دا ملت واحده دی. ټول کفر په خپل منځ کې چې دی نو یو دی. وره او مسلمان ته چې دی نو هغه مسلمان دشمن دی، په خپل منځ کې یو دی. تا چېرته کافر ولیدو چې په بل کافر باندې ظلم کړی، خو بس مسلمان ته چې دی نو شروع کړله مسلمان باندې. نو چې ته روان شي د دیو په دین پسې نو الله به چې دی نو ستا نه راضي شي. ښه که ته تسلیم کړي نو بیا هم درنه نه راضي کېږي. او اسرائیل ولې تسلیمې؟ دا بدماشیان دي، دا راغلی د مسلمانانو ملک چې دی نو نیولی دی. په دې باندې طیب اردگان په اقوام متحده کې ښه بیان وکړو، نقشې راوړوې. وایي په 1947 کې اسرائیل ریاست دومره و، اوس 2019 ته په دې کې دا اسرائیل ریاست دې حد ته چې دی نو ورسېدو، کلاویږي، بارډر یې نشته، رو غټیږي. او دې ځل یا وزیر اعظم ویلو اسرائیلو، وایي که تاسو د بل ځل منتخب کړم، بل ځل را روان ځل نو زه به اردن چې دی نو اسرائیل ریاست کې چې دی نو شامل کړم. بارډر د اسرائیلو نشته، پیلاویږي. خو که چېرته مسلمان دا کار وکړو نو بس چې دی نو په هغې پابندیانې لګوي او په هغې باندې بیا ټوله دنیا چې دی نو راپاسي.
و چې هغوی یې کوي بدماشیان دي څوک ورته څه نشي ویلی نو دغه یو سړی دی چې دغه خبره کوي ښه اردګانو او په دې کې ګورئ دا اردګان چې تقریر کوو د اسرائیلو نقشې راوړلې دا په اصل کې اشاره زموږ وزیر اعظم ته وه ستان کشمیر ونیو تا خپل چې دی نو غم کوه او هغې د اسرائیلو نقشې راوړلې دا یې ورته څه خوې اشاره زموږ وزیر اعظم ته وه چې هندوستان ریاست چې دی نو کلاویږي پیلاویږي کشمیر یې راونیو ورور روان دی بارډر یې هم ته وښایو د اسرائیلو بارډر کم دی هندوستان بارډر کم دی نو دا نه راضي کېږي ښه قل ورته ووایه ان هدى الله بېشکه هدایت د الله هو الهدا هم دغه اصل هدایت دی د اولنی هدایت هدى الله نه مطلب قرآن دی او دین دی یعنی د دیو دا دین چې دی نو څه دین نه دی ملت د دیو دغه ملت نه دی بلکې تعالی چې الله تعالی کوم دین درکړی پیغمبره دغه صحیح دین دی دغه صراط مستقیم دی دغه هدایت دی او هو الهدا دغه حق دی دا دین او دا قرآن او دا اسلام نه دی هو الهدا دا حق دین دی دا صحیح دین دی په دې پسې روان شي ولئن اتبعت او کچریتا روان شوې تابعداري وکړه تا اهواهم د خواهشاتو د دیو پیغمبر ته وایي مراد تینه امت ته پیغمبر خو د دیو پسې نه روانېږي پیغمبر خو الله تعالی ساتي خو چې دا مسلمانان نه دي چې دا چېرته د دیو پسې روان نشي ولئن اتبعت کچریتا تابعداري وکړه اهواهم د خواهشاتو د دیو بعد الذي پس د هغې نه جاءک من العلم چې راغلی تا ته علم یعنی وحی علم پوهه یعنی یو سړی ناپوهه دی که هغه پسې روان شي نو دا به دومره خطرناکه خبره نه وي خو یو سړي ته علم راشي د علم باوجود د وحی باوجود د قرآن باوجود بیا په یهودیانو پسې روان شي نو دا به ګوره غټ جرم ښه غټ جرم به او قرآن چې دی نو اهواهم ویلو د دیو سره څه دین نشته ګوره اهواهم خواهشات دي بس د خپل خواهش نه څه خبرې راغستې دي او په هغې پسې روان شوي دي او هغې ته دین ویو او موږ به جنت ته ځو جنت زموږ ځای دی دا د دیو دغه ارزوګانې او خواهشات دي چې راغستې دي د هغې نه دین جوړ کړی دی نو مالکه نو نه به ستا دپاره من الله د طرفه د الله نه مې ولین څوک بچ کوونکی ولا نصیر او نه څوک مددگار که د دیو پسې ته روان شي او دین دې پرېښودو مرتد شوې نو د مرتد کېدو بیا سزا دا ده چې ستا دپاره به نه څوک دوسي او نه به څوک مددګار چې تا د الله د عذاب نه چې دی نو بچ کړي ګورئ ښه هېڅ څوک ستا دپاره بچ کوونکی نشته او نه هیڅ څوک ستا مددگار کېدی شي ښه که بیا دا ټوله دنیا هم راجمع شي نو بیا ستا امداد او مدد چې دی نو نشي کولی چې یو سړی دین پرېږدي او یهودیت او نصرانیت چې دی نو اختیار کړي هم وسم ول هغوی چې دی نو دا لارې جوړیو هېڅې خلکو ته ډایرکټ نه وایو چې راشه یهودي شه راشه چې دی نو عیسایي شه وایي موږ سکالرشپ یې ورکوو موږ پرې ویزې ورکوو په دې طریقه باندې هلته تعلیم دی مفت تعلیم دی هغه حاصل کيو په دې طریقه باندې چې دنو راړی خپل دین ته دا مسلمانان چې دنو اړای د دین او په میشن باندې دلته خلک را لېږي خام تا ته ما مخکې ویلو چې یو کالج پرنسپلو نو هغه دلته و د استرالیا نه نو هغه چې واپس لاړو نو تپوس یې وکړو چې تا څومره خلک چې دنو عیسایان کړه نو ما خو څوک عیسایي نه کو خو ما ګوره څوک مسلمان هم پاتې نه کو ګوره وایي څنګه وایي داسې ما پې دومره اعتراضات ول دیو په دین باندې وکړه چې اوس په شکوک کې مې چې دین واچېدله په پیغمبر باندې اعتراض په قرآن باندې اعتراض په وحي باندې اعتراض د پیغمبر په بیبیانو باندې اعتراض دا خبرې مې ورته وکړې دا اعتراضات نو څوک مې مسلمان ګوره پاتې نه کو نو د هغوی دا طریقې دي ښه
په دې طریقو باندې خلک اړیو. نو که تا داسې وکړله نو بیا به څه شي؟ وسم چې دی نو چې څوک د دین او د اسلام ګستاخي وکړي په پاکستان کې نو هغې ته په 24 ګنټو کې دننه د امریکې ویزه او د برطانیې ویزه تیاره یو. وایي دغه زموږ خلک دی راغواړي هلته. هسې مسلمانان دې څوک نه پرېږدي خو چې چا قرآن ته کنځلې وکړې، چا پیغمبر ته وکړې، چا د دین سپکاوی وکړو، چا په ګیرو پسې ګیرو ته چا کنځلې وکړې، نو وایي دا خلک نه دی، دا زموږ صحیح ملګري دي. هغې له بیا ایوارډونه ورکوي هلته. الذین کسان آتیناهم الکتابه چې ورکړی موږ ته کتاب یتلونه لولي هغه حق تلاوته لایق په لایق لوستو د هغې سره. د دې څه مقصد دی د دې آیات؟ په دې کې الله تعالی د نیکو اهل کتابو صفات بیانوي چې دا ټول اهل کتاب ګوره داسې نه دي. الله تعالی د عدل او د انصاف خبره کوي. په دې کې څه خلک شته په دې اهل کتابو کې چې هغه تورات لولي ګوره او د هغې د تلاوت حق چې دی نو ادا کوي، او چې تورات لولي او حق یې صحیح ادا کوي نو هغې له چې بیا قرآن راغی نو په قرآن باندې هم هغوی چې دی نو ایمان راوړو. ځکه په دې تورات کې د نبي علیه السلام صفات او د دې قرآن تذکره چې دی نو هغه شو ده. او بل پکې دا خبره ده په دې آیات کې چې ترغیب ده چې په تاسو کې یهودیانو عیسایانو په تاسو کې داسې خلک شته دی چې هغه صحیح دي، تورات لولي او په تورات باندې چې دی نو عمل کوي، نو تاسو په هغې پسې روان شئ که نه. دیو ته ترغیب ورکوي ښه چې دا صحیح لاره ده، یعنې دا اختیار کوي ښه چې دغه کم کسانو چې دی نو دا صحیح لاره اختیار کړله لکه عبدالله ابن سلام یهودي عالم و که نه، تورات لوستو د تورات صحیح حق ادا کوو چې بیا نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو، قرآن راغی، ایسته ایمان چې دی نو راوړو، نو په دغه خلکو پسې روان شي. او په قرآن کې چې د هغوی ښه صفت راشي که نه نو دا دې امت ته هم یې ګورئ بد صفاتو د یهودو د اهل کتابو نه به ځان ساتې، خو چې ښه صفت په قرآن کې بیان شي نو اشاره پکې دی دی چې دا امت یم دا کار کوي. او صحابو ته پکې هم اشاره شو ده. هغه اشاره دا ده چې دیو قرآن لولي او د قرآن صحیح حق چې دی نو ادا کوي. د صحیح حق نه مطلب څه دی؟ یو خو ظاهري یتلونه حق تلاوت یتلونه حق تلاوتی چې د دې الفاظ صحیح وایو د قرآن الفاظ صحیح ادا کول، دا د قرآن صحیح حق ته ادا کول تلاوتو. د تلاوت صحیح حق څه شی دی؟ الفاظ صحیح ویل. دویم الفاظ د کم مخارجونه چې راوځي هغه مخارجونه ادا کول. دا په دې ژبه کې په دې غاښونو کې په دې خوله کې ځان نه د هر لفظ ځګی دی، هغه الفاظ د دې ځای نه راوځي. لکه زه به تاسو ته 4 الفاظ ویم، 4 الفاظ نه دي، دا د شونډو نه ادا کېږي. ما شو ما نه دی، با شوه وا شو واو او پا شوه پا، دا د شونډو نه ادا کېږي. او ځینې الفاظ پکې داسې دي چې هغه د ژبې د سر نه ادا کېږي، لکه سا زه سو لا، دا الفاظ نه دي، دا د دې ژبې د سر نه ادا کېږي. ځینې نه د شونډو د دې کنارو نه زو که دا قاریان نه یو، هغوی دا تجوید کوي. نو تکلف خو پکې نه یې پکار، خو په دې طریقه باندې تا الفاظ وې نو ستا هغه اواز پخپله چې دی نو صحیح ادا کېږي، الفاظ صحیح ادا کول. دا زده کول پکار دی. یو لفظ سړی زده کوي دا دې ځای نه ادا کېږي نو دا بیا سړی پخپل هغه شانتي کې الفاظ ټیک ویو. نو الفاظ ویل او بل چې دی نو ادب د قرآن کولو، قرآن ادب کول. قرآن ته سړی کینی خپه اوداسه کی، اعوذ بالله بسم الله وکي، خوشبویي سړی ولګوي،
خپ ادب او په احترام کې ناستل او بل لاره چې ډېر لوستل حق تلاوته څه شه ده چې ډېر سړی لولي هغوی به تورات ډېر لوستو نو موږ به قرآن ډېر لولو داسې نه چې سړی شاته غزار کړي په 24 غنټو کې چې سوچ پکار دی چې موږ څومره قرآن وایو د الله د کتاب د دې څومره تلاوت حق ادا کوو نیمه غنټه خو له پکار ده که نه په دې 24 غنټو کې سړی سهار د مانځه نه پس کینی تلاوت وکړي یا سهار ټایم نه سړي څه نه بل ټایم کې ماسپښین کینی مازدیګر کینی په یو لفظ باندې لس نیکۍ چې دنه ملاویږي نو چې سړی بیا ډېر الفاظ وایي نو څومره نیکۍ شوي دا خو دې دپاره نه دی چې په رمضان کې راخله په روژه کې راخله او نور په تاخ کې باندې په تاخ کې به پروتي او ښه په ښایسته کپړو کې به چې دنه رانغښتلی شوی او بر به چې دنه اوچت په پروتي د برکت دپاره دا خو د الله د طرف نه راغلی دی چې الله ته موږ په دې باندې نږدې شو خو نن موبایلونو نه دی موبایلونو دې هر څه چې دی نو خلک یې د قرآن نه واړېله تلاوت نه یې واړېله د ذکر اسکار نه د مانځه او داسه نه نر او ښځې ټولو به چې څوک ګوري یو دغه څپېړه به یې چې دی نه نیولي دې له دومره ټایم نه دی پکارو تاسو به وایي د مولي صاحب سره هم دی نو په دې کې زما سره 15 تفاسیر دي زه ترجمې له هغه هم پکې ګورم ابن کثیر دی تفسیر قرطبي دی جلالین دی تفسیر در منصور دی موږ ته ښه پیدا اخلو او بل زم دا ترجمه نه ده دا هم پکې نیټ ته خیږي هلته بیا خلک چې دی نو اوري نو مطلب دا ده چې ښه کار پې هم کېږي خو چې څوک پې کوي خو زموږ خلک څه کوي فیسبوک کوي دې ته بس پراته یو داسې پالتو شی دی ښه هېڅ پیدې نشته نور مولیان او دا ترجمې او هر څه پکې دي خو څوک خو دغه نه اوري که نه دا بکواس پکې خلک کوي دغه پکې ګوري نو دا خلک یې د دې نه واړېله ښه او ډېر چې دی نو لوستل د سړی د شپې ورولي د ورځې چې دی نو ولولي قرآن دا ظاهري حق د تلاوت دا دی دویم دا ده چې د دې قرآن سړی اتباع وکړي اتباع ورپسې شي د دې په احکامو پسې د دې تابعداري وکړي بل چې دی نو عمل کول دي په قرآن باندې تلاوت خو وشو او د تلاوت نه اخوا چې دی نو څه دی عمل کول دي او تدبر کول دي سوچ او غور پکې پکار دی چې د دې آیات څه مقصد دی په دې کې ماته چې دی نو څه خبره ده دې د تدبر وایي او امام حسن بصري ویلي چې محکمات نه دي په دې باندې عمل کول محکمات نه دي واضح احکام چې څه ته وایو او متشابهات چې کم دي چې په کم باندې سړی نه پوهېږي د هغې معنی الله ته سپاري په هغې باندې ایمان لرل او چې په کم آیات باندې نه پوهېږي هغه هم الله ته سپارل او د علماو نه چې دی نو د هغې تپوس کول د خپل ځان نه مطلب نه بیانول ګورئ خپل ځان نه چېرته د قرآن ترجمه ونه کړي او نه چېرته مطلب بیان کړي ګورئ امت چې کومه معنی یې کړلي او کومه ترجمې د هغې شو دي او کومه تفاسیر چې دی نو هغه امت پاس کړلي نو هغه ورپسې ګورئ ښه چې د دې څه مقصد دی اوس قادیاني هم دی که نه قادیانی نه دی مرتد دی کافر دی واجب القتل دی خطرناک کافر قادیانی دی او دا قادیانی ځکه دی ځکه مرتد او کافر دی او سخترین کافر دی چې دا د اسلام جامه استعمالوي ګورئ د اسلام لیبل او ټاپه استعمالوي ګوره که عام کافر نه دی هندو کافر دی که نه خو هغه خپل عبادت خانې ته جومات نه ویو عیسائی چې دی نو خپل عبادت خانې ته چرته جومات نه ویو یهودي چې دی نو خپل عبادت خانې ته جومات نه ویو او قادیانی نه دی خپل عبادت خانې ته څه وایي جومات ویو نو دا څومره خطرناک کافر دی او د قرآن چې دی نو خپل ځان نه ترجمه کوي انا خاتم النبیین قرآن کې راځي که نه چې ما کان محمد ابا احد من رجاله ولکن رسول الله وخاتم النبیین
د خاتم النبیین معنی دا کوي چې دا ډېر عظیم پیغمبر دی. د دې مطلب وای دا نه دی چې دا آخرنی پیغمبر دی، دا و د ځان نه ترجمه کوي. او بیا ول مثالونه وای لکه خاتم الشعراء، لکه خلک وای دا ډېر غټ شاعر دی، په دې باندې شاعرانو خاتمه شو ده. نو وای مقصد دا نه چې دا آخرنی شاعر دی، نو دا و د ځان نه ترجمه کول، ځان نه مطلب بیانول. دا چا کړله؟ دا ترجمه صحابو کړله یا په دې امت کې علماو دا کړله. نو قادیانی چې دی نو خطرناک او زندیق دی او کافر دی، واجب القتل دی، ښه خطرناک کافر دی چې د اسلام لیبل او ټاپه استعمالوي. او تفسیر ابن کثیر دا ویل دی آیات د لاندې عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حق تلاوته دا دی چې کله د رحمت آیاتونه راشي رحمتو، نو التبا د الله نه دعا کې او سوال بکې چې الله دې رحمت د آیاتونو ما مستحق کې، لکه د جنت تذکره راشي چې الله تعالی ما دې جنت ته چې نه بوزي داخل کې وته ما، او چې کله د عذاب آیاتونه راشي نو په دې وخت کې و بیا وی چې الله ما د دې عذاب نه چې دن وساتي، عزت مالتي پناه راکړي. دا عمر رضی الله تعالی عنہ پکې ویلي. او عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا خیسته تفسیر کړی دی چې حق تلاوته دا دی چې د دې حلال چې دنو حلال وګڼي، د قرآن حلال نه دی حلال وګڼي، د دې حرام چې دنو حرام وګڼي، او د دې تحریف نه چې دنو ځان وساتي، کلمات چرته بدل نه کې لکه کوم چې یهودو عیسایانو کولو، ځان نه چرته مقصد د قرآن بیان نه کې، حلال حلال ګڼل او حرام حرام ګڼل. دا د قرآن چې دنو صحیح دی حق تلاوته دی ته ویو. او حق تلاوته به اعلی ادا شي چې کله سړی په ترجمه باندې پوهیږي. لکه قرآن کې آیات روان دی چې د سود نه ځان وساتئ، سود د الله او د رسول سره جنگ دی، نو که ته د سود نه منې شوې نو تا د قرآن حق تلاوته نه دا ادا کو، ګوره صحیح تلاوت ته وکړو. او چې سود کې او د قرآن تلاوت هم کې، رشوت هم اخلي او شراب هم څکې، هر قسم برایانی کې او قرآن تلاوت کې، نو دا ګوره حق تلاوته نه دی. ګوره دا اسی چې دنو ځان خلاصول دي، قرآن باندې عمل ونه کونو، اصل کې خدا د عمل د پاره چې دنو راغلی دی. سړی یو آیات وپېژني یا د میراث مسلې چې په صورت النساء کې راځي، نو چې ته میراث ورکې، د خور او د لور حق چې دنو هغه ورکې. یا حج آیات راغې نو که پیسې در سره وي نو حج پتا باندې فرض دی، حج فورن کوه، داسې نه آیاتونه وایه او خبره یې مه منه، د دې نه خو بیا هېڅ جوړ نه شو. نو په دې آیات کې الله تعالی د یهودیانو ښه صفت بیان کړی دی. ښه الذین کسان آتیناهم الکتابه چې ورکړی دی ورته مونږ کتاب. او تا ته ما مخکې ویلو چې کله الله تعالی د دوی نه خوشحالی د اهل کتابونه، نو په هغه ځای کې راځي آتیناهم الکتابه، او چې کله دې الله تعالی ناراضه یو نو په هغه ځای کې راځي اوتو الکتابه. نو دلته سره راغی آتیناهم الکتابه چې موږ ته ورکړی دی کتاب، او اوتو الکتابه معنا چې ورکړی شوی دی ورته کتاب. نو یتلونه لولي هغې لره حق تلاوته، په حق لوستو د هغې سره، یعنی حق یې ادا کوي. حق ادا کول دا دي دا ما چې تا ته کومه وویلله چې ظاهري ادب او احترام کول، الفاظ صحیح ویل، مخارج نه ویل، او د هغې تابعداري کول، حلال حلال ګڼل او حرام چې دی نو حرام ګڼل، او د تحریف نه چې دی نو ځان ساتل. نو دغه شان دي که مسلمان هم کوي. ښه قرآن به دغه شان دا د یهودیانو عیسایانو او علماو ښه صفت دا و، نو دا امت هم کوي. اولئک دا کسان یؤمنون به ایمان لري په دې باندې، نو چې دیو تورات چې دی نو صحیح حق ادا کو د لوستو، نو چې په تورات کې د نبی علیه السلام او د آخرني پیغمبر تذکره وشولله، نو وس دیو په دې قرآن باندې هم ایمان راوړ لري، بیا په دې قرآن باندې هم ایمان راوړو. اولئک دغه کسان یؤمنون به ایمان لري په دې قرآن باندې.
ومن یکفر او چا چې کفر وکړو به په دغې سره یعنی قرآن نه چې نو انکار وکړو کفر یې وکړو قرآن راغی وحی راله پیغمبر راغی دی ونه منودلو نو په اولئک هم الخاسرون نو دغه کسان خاص دی او تاوانیان دي دا غټ ګوره تاوان دی ښه چې د الله د کتابونو نه سړی انکار وکړي پیغمبرانو نه چې دی نو انکار وکړي د دنیا او د آخرت تاوان څه دی دغه تاوان دی غټ تاوان دا دی غټ په نقصان کې دی وپرېوتله بس دی دا دوه آیتونه رکوع پوره شوه ولن ترضى عنك اليهود هیڅ چرې به راضي نشي ستا نه یهودیان ولا النصارى او نه عیسایان او داسې هم ویلی چې ولن ترضى عنکم امریکا ولن ترضى عنکم روس ولن ترضى عنکم فرانس ولن ترضى عنکم اسرائیل نو دا ټول به دې کې داخل دي ښه ولن ترضى او هیڅ چرې به راضي نشي عنکم اليهود ولا النصارى راضی بنشي ستانه یهودیان او نه نصارا عیسایان حتی تر هغې پورې تتبع چې د تابعداري وکړي ملتهم د دین د دیو د ملت د دیو قل ورته ووایه ان هدى الله هو الهدى چې هدایت د الله هم دغه اصل هدایت دی دا قرآن او دا اسلام دا حق دی ولئن اتبعت او که چېرته ته روان شي او تابعدار شي اهواهم د خواهشاتو د دیو پسې بعد الذي پس داغ نجاک من العلم چې راغلی تا ته علم یعنی وحی قرآن نو مالکا نه به ستا دپاره من الله د طرفه د الله نه من ولین څوک بچ کوونکی څوک دوست ولا نصیرین او نه څوک مددگار یعنی تا به بیا څوک د الله نه بچ نه کي د الله د عذاب نه الذین کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب یتلونه لولي هغه حق تلاوته په لایق لوستو د هغې سره یعنې حق د تلاوت ادا کوي او عمل پې کوي اولئک دغه کسان یؤمنون به ایمان لري په دې باندې ومن یکفر او چا چې کفر وکړو به په دغې فاولئک هم الخاسرون هم دغه کسان تاوانیان دي